بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه شپږشتم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اطهر او د اثاقل والا قانون دا په تفصیل سره ذکر کوو. د قانون د ذکر کولو نه مخکې چې دا خبره زمونږ استاسو په ذهن کې وي چې تدې قانون تعلق هم د هغه یولسو حرفونو سره دی. د کومو یولسو حرفونو ذکر چې تدې نه په مخکې قانون کې مونږ کړو، یعنی د خصومه او د خصومه والا قانون کې. په دې قانون او په هغه قانون کې فرق دا دی چې په هغه قانون کې دغه یولسو حرفونو تعلق دغه د باب افتعال د عین کلمې سره، او په دې قانون کې دغه یولسو حرفونو تعلق د باب تفاعل او د باب تفاعل دغه د فا کلمې سره دی. اوس د دې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب تفاعل او د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې دغه یولسو حرفونو نه، یعنی تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ضوا، د دې یولسو حرفونو نه یو حرف د باب تفاعل او د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې واقع شي، نو تای تفاعل او تای تفاعل دا د دې حرفونو د جنس نه کول دا جایز دی. بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی، سوا د دینه چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تا واقع شي. کچری د باب تفاعل او د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې تا واقع شوي، نو بیا په هغې کې ادغام کول جایز دی. د دې نه علاوه د نور کم حروف دي، نو په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. مثلا مونږ سره مثال دی تطهر بر وزن تفعل، باب تفاعل لی تدی د فا کلمې په مقابله کې طوا واقع شوی ده. تطهر بر وزن تفعل، نو تدی خو په خپل اصل باندې ویل دام جایز دی چې مونږه داسې وایو تطهر. البته دام زمونږ د پاره جایز دی چې مونږه دا تا په طوا سره بدل کو، لیکن کله چې دا تا دا مونږ په طوا سره بدل کړه، نو بیا د طوا په طوا کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. نو د تطهر نه به مونږ سره شي تطهر، اوس دو طواګانې جمع شوي. نو اوس چې کله مونږ په دې کې ادغام کوو، نو په ادغام کې لومبی حرف ساکن وي او دویم حرف متحرک وي. نو چې کله لومبی طوا ساکنه شوه، نو ابتدا بالساکن دا محال د ساکن نه د یوې کلمې ابتدا نه کیږي، لہذا مونږ به حمزه وصلی دا مکسوره په شروع کې راوړو. نو مونږ سره به د تطهر نه جوړ شي اطهر. اطهر دا د باب تفاعل مثال شو. د باب تفاعل مثال مونږ سره دی تثاقل. دلته د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې ثا واقع شوی ده، نو دې ته دا قانون دا متوجه شو. نو زمونږ د پاره دا جایز دی چې تای تفاعل دا مونږ په سا سره بدل کو، نو مونږ سره بشي تثاقل. اوس په دې کې ادغام کول واجب دی. نو چې کله مونږ ادغام کو، نو لومبی ثا دا مونږ ساکنه کړه، نو اوس ابتدا بالساکن دا مشکل دی، لہذا حمزه وصلی مونږ په شروع کې راوړه، نو مونږ سره جوړه شوه اثاقل. او دلته دا خبره مونږ سره د دې قانون نه مخې ته راځي چې
په باب تفاعل او تفاعل کم د فعل ماضی ګردان دی خوا که معلوم دی او که مجهول دی یا دغه سی د امر حاضر معلوم کم ګردان دی نو چې کله مونږ په دې کې دا قانون جاری کو نو چون کې ابتدا بالساکن دا راځي لہذا د باب تفاعل او د باب تفاعل په فعل ماضی کې او په امر حاضر معلوم په شروع کې به مونږه حمزه وصلی راوړو. مونږ د مضارع مثال ذکر کو. مثلا د تطهرنا مونږ سره مضارع معلوم ده یتطهرو نو دلته هم د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې تو واقع شوی ده نو مونږه تای تفاعل په تو سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو یتطهرو یتطهرو. اوس لومبۍ تو مونږه ساکن کړه او په هغې کې ادغام وکړو نو مونږ سره جوړ شو یطهرو. او د تثاقلنا مونږ سره مضارع ده یتثاقلو. تای تفاعل د مونږ په سا سره بدل کړو نو مونږ سره جوړ شو یتثاقلو. بیا لومبۍ سا د مونږه ساکن کړه او په هغې کې ادغام وکړو نو مونږ سره جوړ شو یثاقلو. دغسې دا نور کم حروف دی نو پاغی کې هم تای تفاعل او تای تفاعل تا دغی حرفونو د جنس نه کول دا جایز دی او بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی. البته پتا کې دا خبره ده چې کله د باب تفاعل او د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې تا واقع شوي نو تا خو مخکې نه د هغې د جنس نه ده لہذا دغه تا خو تاکیږي نه ځکه چې دا خو تحصیل د حاصل لی. البته په دغه صورت کې بغیر د ادغام نه ویل هم ته دی جایز دی. مثلا موږ سره د باب تفاعل مثال لی تترکه تترکه بروزن تفعل دو تاګانې جمع شوي نو په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروری نه دی بلکې جایز دی. که مونږ داسې وایو چې تترکه دام ټیک دی او که مونږ پکې ادغام کو نو بیا هم ټیک دی نو چې ادغام کو نو دا به مونږ سره جوړ شي اترکه. او د باب تفاعل مثال دی تتارکه داسې ویلم ټیک دی او ادغام پکې هم ټیک دی نو که مونږ پکې ادغام کو نو مونږ سره به شي اتارکه. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب تفاعل او د تفاعل د فا کلمې په مقابله کې د دغه 11 حروفو نه یو حرف واقع شي نو تای تفاعل او تفاعل د دغه حروفو د جنس نه کول جایز دی. بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی سوا د تانه چې په هغې کې مونږ دا خبره ذکر کړه چې په هغې کې ادغام کول دا جایز دی. او بل اهم خبره مونږ دا ذکر کړه چې په باب تفاعل او تفاعل کې په فعل ماضی معلوم او په مجهول کې او په فعل امر حاضر معلوم کې چې کله مونږ ادغام کو نو په شروع کې به مونږ حمزه وصلی راوړو. البته په فعل ماضی معلوم او په فعل امر حاضر معلوم کې به حمزه وصلی دا مونږ مکسور راوړو او په فعل ماضی مجهول کې به مونږ حمزه وصلی دا مونږ مضموم راوړو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.